ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. स्टेज باندې ناست درنو مشرانو، په دې حال کې موجود قومي مشرانو، د شهداو، وارثین او لواحقینو، د زخمیانو، خپلوانو، ما نه مخکې چې څومره ملګرو خبرې وکړې، دغه د ما جذبات دي او دوی د ما جذباتو صحیح ترجمانی وکړه. دې کې هیڅ شک نشته چې د باجوړ دغه واقعې زمونږ د شونډو نه مسکا واخیسته، زمونږ ویال مخونه یې غمجن کړل، زمونږ د زړونو خوشحالي یې په غمو کې ډوبه کړله. خو زه دې قاتلانو ته وایم چې تاسو زمونږ د ملګرو د یو وړوکي ملګري هم همت او حوصله ماته نه کړه، هغه مو نوره هم زیاته کړله. تاسو ته ملګرو خبرې وکړلې. زه چې پرون زخمیانو ته ورغلم، په سی ایم ایچ کې خو وزیر اعظم او آرمي چیف هم را سره و. زه چې اول خپل ملګري ته ودرېدم، ما سلام ورته وکړ. د ما سره د خبرو آغاز په دغه آیت قرآني سره وکړ: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. مولوی صاحب دا جنگ دا، کله به مونږ ګټو او کله به دوی ګټي. دا ورځې به اوړي راوړي، ته به فکر نه کوې. مونږ تکړه یو. چې بل ته ودرېدم، هغه راته وایي چې ملګري مې لاړل، شهیدان شول، او زه په دغه ارمان پروت یم چې شهادت رتبې نه محرومه شوم. هر یو ته چې زه ودرېدلی یم، په دغه نیت باندې چې زه به دوی له حوصله ورکوم، دوی ما ته حوصلې راکولې چې همت وانه دی، زمونږ په دې حالت باندې تا زړه کمزوری نه شي، ته مضبوط اوسه، مونږ مضبوط یو انشاءالله. یقینا زه د دغه جذبې دوی ته څه بدل ورکولی شم سوا د دې نه چې زه دغو جذبو ته سلام وکړم. زه په دغسې ملګرو فخر وکړم، په دغسې ملګرو باندې زه خپله شمله اوچته کړم، او انشاءالله دا شمله به په دنیا کې هم زموږ اوچته وي او په آخرت کې به انشاءالله العظیم اوچته وي. چې کوم خلق په دې خطا دي چې ګنې مونږ خو دا جهاد کوو، دوی دې په ځان نه خطا کېږي، دا مفسدین دي. د الله مشیت څه ده؟
كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. چې کله هم دغه سازشان غواړي چې جنگ اور بل کی نو الله دا سازش ناکام کی او اور مړ کی او دی کوشش دا وي چې په مخ ځمکه فساد پیدا کی او الله ته دا خلق خوښ نه دي. دا رهنمایي دی الله له طرف نه ده چې جمعیت علماء اسلام د اول ورځ نه د اور د مړولو کار کوي او دا خلق دي چې هغه د جنگ اور د بلولو کار کوي. دا د چا نمایندگان دي او موږ د چا نمایندگان دي. دا د یهودو او د منافقینو ترجمانی کوي او موږ د الله رب العزت د مشیت نمایندگی کوو. الحمدللہ علی ذلک. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمی لزوال الدنیا اهون علی الله من دم مؤمن. د یو مؤمن په یو روایت کې راځي دم رجل مسلم د یو مسلمان سړي د وینې په مقابله کې الله ته دا آسان دی تمام دنیا ورکه کی تمام دنیا زوال او تباہی دا الله ته آسان ده د یک یو د مسلمان د وینې په مقابله کې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمی چې د آسمانونو خلق او د خدای د ځمکې خلق اهل سماواته و اهل ارضه اشتركوا على قتل مسلم کدی ټول جمع شي په دې خبره چې د یک یو مؤمن وینه توي کی نو د یو مؤمن د وینې په تویولو کې به دا تمام د آسمانونو د ځمکې مخلوق الله جهنم ته واچي ادخلهم في النار. دوی څه خبر دي چې د مسلمان د وینې څومره قدر ده. په یو روایت کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام د کعبه طواف کاو او کعبه ته فرمی ما اطيبك واطيب ريحك ما اعظمك واعظم حرمتك. څومره پاکه یې او څومره خوشبویه یې څومره د عظمت خاوند یې او څومره ستا حرمت لوی ده. لیکن د مؤمن د وینې حرمت لتا نه زیات ده. دې جاهلانو چېرته د پیغمبر دغه تعلیمات هم اورېدلي دي که نه؟ دې صفاکانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه فرمانونه هم مخته ساتلي دي او که نه؟ صحابه کرام یو کلي ته لاړل کلي خلک کافرانو هغوی سره جنگ په اراده تلي وو یو پکې مؤمن و هغه د خپلو خلکو نه لږ ځان ته شو چې صحابه پرې ورغلل هغه وویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. دوی ویل چې دا جوړه موږ ته دوکه راکوي نو هغه هم شهید. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته پته ولګېده چې دا خو یو مسلمان پکې شهید شوی ده. الله وحی راولېږله یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا
ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا نادمين. مومنانو که تاسو څو غلطه خبر راورسېده تحقیق خو کوئ که نه، داسې نه چې په ناپوهۍ کې مو غلط کار کړی او بیا سبا پې شرمنده یې. د یو مسلمان د غلطۍ مرګ او الله رب العزت په دې باندې وحی رالیږي چې لږ پته خو کوئ که نه. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. دغه ځبان سلام اچولی و چې سلام یې در باندې واچاو بیا ورته څنګه وایي ته مسلمان نه یې. دا خلک مؤمنانو ته کافران وایي. د یو مؤمن د ایمان انکار دا کفر ده، په خپل ورته سره کافر کېږي. زه چې پرون ورغلم خپلو ملګرو ته دوی راته وایي چې مولوي صاحب دا مونږ چې کومه لار ده دا زمونږ اکابرو لار ده، دا حقه لار ده، مونږ سره چې څه شوي دي په حقې لارې کې شوي دي، مونږ په بلکل پېښمانه نه یو چې ته خفه نه شې. خپلو اکابرو ورته معلوم دي، د خپلو اکابرو امانت ورته معلوم ده. پارون د حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتهم العالیہ د جمعیت علماء هند مشر له دلی نه ماته ټلیفون وکړو، غم راځي ښکاروله، ټول دنیا نه ټلیفونان را روان دي، غم راځي ښکارئ، سفارتخانې د ملکونو حکمرانان. نو ما ورته وویل حضرت زه دلته خپلو ملګرو ته یوه خبره کوم، تاسو راته ووایئ چې زه ټیک وایم که غلطه وایم. او مشران دي، استادانو په ځای دي، علما دي. د حضرت مولانا حسین احمد مدني صاحب رحمه الله زوی ده، مشر په دې وخت یو پاته ده، دو پاته دي، دی مشر ده. ما زه خو دې ملګرو ته وایم چې جمعیت علما سره د خپلو اکابرو دو امانتونه دي. یو امانت نظریه او عقیده ده، او بل امانت د دغه عقیدې او نظریې لپاره د کار کولو رویه ده، منهج ده، طرز عمل به زمونږ څه وي، دغه مقصد لپاره به مونږ کار په کومې طریقې کوو. نو ما نه به نظریه بدلو، نه به عقیده بدلو، نه به رویه بدلو، نه به منهج بدلو. چې ما دا زما خبره ملګرو ته دا صحیح ده که غلطه ده، بالکل صحیح خبره کوي او په دې ټینګ اوسېږي. نو د جمعیت علما د طرز عمل ته د خپلو اکابرو تایید حاصل ده الحمدلله. نور د څه ویلی نه شم، په ما کې د وینا قوت ختم ده. ټوله زندگی په دغه جدوجهد کې تېره شوه. الله دې قبوله کړي. الله بې نیازه باچا ده. که راته وي چې نه ده قبوله څه به ورسره کوې، خاص به ورته کوو، ظاهري به ورته کوو چې خدای پاک مونږ قبول کړي. ګناهونه، تقصیرات، خطاګانې مو الله معاف کړي. انسانان یو، نه په خپلو نیتو قدرت لرو، نه په خپل عمل قدرت لرو. الله یې ویني، خو الله پاک زمونږ زاري قبوله کړي، اولاد یې مونږ ته معاف کړي، مونږ نه د حساب نه اخلي. دا د جدوجهد یوه لاره ده. نن جمعیت علماء اسلام د پاکستان په طاقتورو جماعتونو کې، په لویو جماعتونو کې شمارلی کېږي. دغه مقام ته چې جمعیت علما رسېدلی ده، په دغه حکمت عملي رسېدلی ده. زه ملګرو ته وایم چې په کائنات کې چې کوم شي ته رښتیا ویلی کېږي، رښتیا قرآن کریم نه
لوی د هغې بل مصداق نشته قرآن کریم نه لوی رښتیا بل نشته په کائنات کې خو الله رب العالمین په څومره ځایونو کې ویلي دي کتاب و حکمه لقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة الله کلام دا تقاضا کوي چې دې په دنیا کې خورول دې په دنیا کې نافذول دې په دنیا کې اشاعت او تعلیم او تنفيذ دا په حکمت سره کوي ادعو الى سبيل ربك بالحكمه الله لاره ته هم خلق راغواړي په حکمت او په دانایي سره به راغواړي دغه کتاب او حکمه دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته منتقل شي بیا دا الکتاب والسنه دا جوړ شي دا زموږ لپاره رهبر دا زموږ لپاره رهنمایي ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام ژوند د ژوند عادت او بیا یې وفرمیل چې دغه اتھارټي زه خپل خلفای راشدینو له هم ورکوم علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ موږ ته دغه لارې پرېښې دي اوس موږ په دغه جاهلانو باندې اعتماد وکړو په دغو پسې اقتدا وکړو د خپلو اکابرو چې د علم غرونه و هغوی پسې اقتدا وکړو آسان سوال ده غټ خبره نه ده او دا درته وایم چې دغسې واقعات دا دومره ساده واقعات نه دي چې د دې یوه ساده وجه بیانه کړه او بس ځان ته خلاص کړه خبرې نه مونږ خو خپل بدل اخیسته مونږ په نشانه خو ضیاء الله جان وو نو دې نه مخکې هم تا زما اتلس کسان شهیدان کړي دي دا ضیاء الله جان خو یوازې تا بل ځای کې هم پیدا کولی شوی خو ملګرو یوې خبرې ته سوچ وکړئ دغه ورځ او دغه وخت دا بالکل هغه وخت ته چې په کوم وخت باندې د چین نایب وزیر اعظم په ایرپورټ باندې کوزي او د سیپیک او نورو ترقیاتي منصوبو په حواله باندې پاکستان سره خبرو ته راغلی ده نو په دغسې مواقعو باندې مخکې هم درنې شوي دي او د چین د صدر لارې نیولې دي او نن بیا هم دغه واقع وشوه چې خلکو ته د هغې اهمیت پته ونه لګي او هغې په مقابله کې دور لوی فساد جوړ شي او هغو ته پیغام ورکړي چې پاکستان ته پیسه مه ورکوئ پاکستان کې بدوني ده دا سیاسي او بین الاقوامي وجه ده دې پسې وروسته هم قوتونه دي دې پسې وروسته هم ډالر دي د ډالرو بریف کیسونه دي دا خدمتونه هسې نه کېږي انسان وینه دومره ارزانه کړله چې ته به د ډالرو په قیمت کې بین الاقوامي سازش کې ملوث وې او ته به غریبو خلکو په وینه باندې دا سودا کوې د کرایې قاتله ورونو تاسو په ما یو حق ده پښتو رواج ده زه به هر کور ته په خپله حاضرېدم دا ستاسو حق و لیکن تاسو هم پوهې دا ملګري هم ټول په دې پوهه دي انتظامیه هم په دې پوهه ده چې دا نن دلته راتلو اجازت هم ماله نه و خو ما ورته د هر قیمت باندې وتم چې هر څه وي یقینا دلته راتللو کې ګورنر صاحب تاسو په هغې باندې ډېر ښه پوهېږئ خو د حکومت د ریاست د انتظامیې هم څه ذمهواریان دي هغه هم خپل فرض سرته رسوي
هغه په ذهن کې هم دا وي چې یوې نه بعد بله حادثه ونه شي چاته. او زه تاسو ته دا وایم چې ګیلې زموږ هم شته. داسې یو فورم به نه وي په دې تېر یو کال کې چې ما به په هغه فورم باندې د باجوړ د دغه عالمانو د شهادت خبره نه کړې او دا تپوس مې ته نه کړی چې په یو کال کې زما 18-19 کسان څنګه شهیدان کېږي. د دې مخنیوی ولې نه کوئ تاسو؟ نو څه کمزوریانې زموږ په ادارو کې هم شته، زموږ په نظام کې هم شته. ځکه په حکومت کې یم او که نه یم خبر ورته صفا کوم. قولوا قولا سدیدا، نه خبر ورته کوئ. داسې یو فورم باندې راغلی چې ما به دا خبره نه کړې او نن د هغې دغه نتیجه راووتله چې ټوله دنیا پې جاړي. که عرب ملکونه دي، که OIC تنظیم ده، که اقوام متحده ده، تر اقوام متحده پورې ستاسو په دې واقعې باندې مذمت قراردونه راغله. که چین ده، که سعودي عرب ده، سعودي عرب سفیر اول ده چې زه راورسېدم دی ما ته راورسېد، ایران سفیر راورسېد، چین حکومت تعزیت وکړ. نو د ما محترم ورونو دنیا در سره ده انشاءالله، د دنیا همدردیانه در سره دي. خو دا خپل غم او دا تکلیف به چې د پښتو کومه درناوی ده په هغې به تېر او د خپل تحفظ لارې به خامخا لټوو. د تحمل او د برداشت او د صبر لمن به پرېږدو نه، خو حکمت عملي به جوړو چې دا وشول ولې او چې بیا ونه شي. نو ما سبا د جمعې په ورځ باندې جمعې لمونځ نه پس د پښتنو یو قبایلي قومي جرګه راوغوښتله چې د سیمې پښتانه اول ځل په دې خبرې کښېني او سیمې پښتانه په دې خبرې باندې غور وکړي چې زما دا سیمه به تر کم وخته په اور کې سوځي او په اور لمبو کې به وي. بازار حاجي صاحب ورسره حاجي صاحب دا خو همیشه جرګو ته راځي. انشاءالله دې ځل به موږ غواړو چې شوکت صاحب هم په دې جرګه کې شریک وي او زه تاسو ټولو ته تاسو یو نماینده وفد جوړ کړئ. مولانا عبدالرشید صاحب تاسو یو نماینده وفد جوړ کړئ د باجوړ چې هغه راشي او سبا د ټولو پښتنو د جرګې ته د حوالې سره حقایق وړاندې. نور خو ظاهره خبره ده چې د انسان خو بدل نشته، چې د مؤمن سړي د وینې په بدل کې الله پاک نبی صاحب فرمایي چې کعبې نه هم زیات لوی عظمت ده. زما او ستا روپۍ به څه بدل شي؟ ځکه 10 ارب روپۍ هم درته اعلان کوم یو کس په بدل کې څه بدل شي؟ دا به څه هغه پې واپس راځي؟ د هغه واړه واړه بچي خپل پلار ویني، د هغو کور کډه خپل شهید بیا لیدی شي؟ دا بدل نه ده. صرف یو تسلی دپاره لکه مونږ تعزیت کوو دعا وغواړو دې سره خو مړی نه شو همدا کولی، یو تسلي ورکوو. نو حکومت لږ دی نه اوچت ځي، هغه به مونږ ټول حساب مولانا عبدالرشید صاحب ته حواله کوو انشاءالله. د شهداو دپاره 20 لکه حکومت او 15 لکه د جمعیت، زخمیانو دپاره 7 لکه د حکومت او 3 لکه د جمعیت د طرف، او بیا نور تاسو بیا خپل حساب باندې خپله پوهیږئ څومره کسان دي، څومره زخمیان دي، څومره شهیدان دي. نو دا هېڅ کله بدل نه ده، هېڅ کله هم بدل نشي جوړېدی. ما تاسو ته ووایي چې کعبه یې بدل کې نه ده، نو زما او تا روپۍ به څه بدل کړي؟ نو الله رب العزت دې دوی شهادتونه قبول کړي او د دوی په برکت الله تعالی مونږ ټولو ته جنت نصیب.
د دې شفاعت دې الله زموږ ټول په حق کې قبول وکړي نو ان شاء الله العزیز اوس دا سبا جرګه دا ستاسو د واقع په موضوع باندې ده ځکه زه وایم چې ستاسو د خپل باجوړ 2 3 5 څومره تاسو مناسب بوله چې هغه راشي او هلته خپل تمام د قبایلي سیمې او د پښتنو سیمې چې کوم سیاسي ګوندونه دي د هغو مشران ټول راوغوښتي بلوچستان هم راوغوښتي دي بلکې دا واقع په روب کې هم وشوې په قلعه سیف الله کې هم وشولې په دې خیبر کې هم وشولې نو مختلفو ځایونو کې دا واقع دې نه مخکې شوي دي دغه واقع داسې حالات جوړ کړل چې راځئ چې ټول پښتانه کینو او په دې حوالې باندې غور وکړو د خپل غم په هغې باندې خبره وکړو تاسو به هم یو دروند وفد هغې ته وټاکئ چې سبا تشریف راوړي او په اصل حقایقو به تاسو خبرولای شئ شاید زه داسې نشم مطمئن کولی لکه تاسو چې په خپلو الفاظو کې مطمئن کړئ او حقایق ورته وړاندې کړئ چې هغوی په پراخه توګه باندې په هغې باندې غور وکړي بحث وکړي تجزیه وکړي او خبره یوې نتیجې ته راوباسي که په یو مجلس کې کیدای شي موږ یو ځای ته نه ورسو موږ به بیا جرګې کوو موږ د تمام پاکستان آل پارټیز کانفرنس د تمامو سیاسي ګوندونو د هغې تجویز هم وړاندې کړی دی په 5 او 6 باندې جمعیت د خپله مرکزي مجلس شورا اجلاس ته په هغې شورا اجلاس کې به موږ هغې ته حکمت عملي جوړو تاریخ به ورته مقررو انشاءالله په هغې کې به هم ټول پاکستان پارټیو سره ګوندونو سره خبره کوو چې دا زموږ حالات دي په دې حالاتو تاسو موږ څه لاره ښایه که زموږ مخالف دي که موافق دي راسې کښېنئ سره چې په دې خبره وکړو دا یو څو خبرې په دغه موقع باندې ما تاسو په خدمت کې عرض کړې ما سوچ کوم چې خدای زه به څنګه دې خلکو سره خبره کوم خو الله توفیق راکړه الله همت راکړه الله باندې دا همت نور هم زیات کړي او د دغو حالاتو مقابله کول دې الله موږ ته توفیق راکړي او خدای دغه تاسو اجتماع قبوله وګرځوي زه بیا تاسو نه معذرت کوم او ډېر په ډاګو الفاظو سره تاسو نه معافي غواړم چې تاسو حق داو پښتو رواج هم دغه ده چې زه به تاسو کور کور له درتلم خو ما دغه تعزیت په دغه ځای کې ټول باجوړ قبول کړي الله تعالی مو خوشحاله ساته او الله تعالی مو په امن ساته